دا سوټ ابو هريره دا خود درو خلق حال دی فما بال سائر الناس د نور خلق بسحالی دا حدیث دواغستا لار شام کے مرمار سے تے بیان کو اگر جڑل جڑل گرے لبدا شواس اوخ کے پزما کپڑے وتے خلق تو توڑ دا بیانو سے نہ چڑے اوچی او د غم نہ د خفقان نہ وفات چکم نے دانشی دا جذب دا برس سے متعلق زرادی بعض مقامات دنو باندې راغله دي عام طور سره جذب صحابو کې دا کم دي ایو په خپل ځان په قصدن په ځان راولي ارغړي او چې کم دي ځان د قصد را پي نو هغه چې دي هغه من دي تصنع ده طریقې محمدي لیکلي دي تر دې سخت خبره کوي چې شیطان یشوش المجلس علی الناس دا شیطان دې په خلقو مجلس خرابوي پاسو د مجلس نه لري کوي چې مجلس دا خرابوي بعد وخت کې د تقریر کې دغې نو سړی به ټوپونه کې ناڅاپه او مجلس ټول ګډ وډ کې خلک ټول دغه په تماشه باندې شي دیو جنا به اختیار جذب داراتلی شي او چې په خپل اختیار په ځان باندې رپید الله ولې غړې الله ولې هغه خود چې کوم دي دامن دي طریقت به هغه چې موافق د شریعت سره کل طریقه رد شریعت فزندقه کم طریقت کی شریعت رد کی دا زندقه دا دا الحاد دے دا بی دینی دا طریقت بہاگئی چاہ دا شریعت سر مطابق وی اغب طریقتی کہ دا شریعت دا خلافی نو اغی طبیعت طریقت چکم دے دا نشی ویلی دی وجن یو شریعت تے یو طریقت تے و حقیقت تے چہ دوڑ یو زیشی طریقت ہم شریعت ہم دا غمانا دا حقیقت تا دی کے سڑے کمال تک کم دا ورسیگی لکه جمال دی او جلال دی نو جلال جمال چې وځي شي نو هغه نتیجه صحیح هغه نتیجه چې کوم دی بیا کمالی دا اوس قران پاک چې کوم دی داغه عربیت معلوم شو دا عربی د لغات چې دی هغه معلوم شو ای زمن کې دانور مسلې د تصوف د سلوک او د تقلید دا مراللی اوس دا تفسیر مانا چکم دے دوم معلوم شولا دا تفسیر داغین بل تعویل اغوم چکم دے معلوم شو خدا تفسیر بیا دو قسم ہے یو دے درایت التفسیر او دے روایت التفسیر روایت التفسیر چے دے آخو بنا دے پا نقل بانی داغی دا پارا نقل بئی دا آیات ترجمہ بئی دا صحابینا دا تابعینا دا نبی کریم سلامنا دا قرآن پاک نہ بے خود معلوم ہے قرآن بداغی دا پارا تفسیر وی دغتوی روایت التفسیر یو دے درایت التفسیر چاہیے کہ اصول دا تفسیر معلومی گی لقد شول اللہ سے فوز الکبیر دا پا اصول دا تفسیر کے دے آگے کے دا اصول دا تفسیر چکم دے دا ذکر کی گی نو آگے کے یو خبردام ذکر کرے دا چھ بعد وقت کی شان نزول متعلق داراشی دی کے نا دا بدی کے دا بری بدی کے دا بری بدی کے گنی خبر راغلی وددی میں کے ستضاد نشتا سلور حادثی او زی آیات نازل شن سلور تے نسبت صحیح دے دو حادثی جمع شوی آیات نازل شو اگے تیم نسبت دے دری حادثی جمع شوی اگے کے نازل شو اگے تیم نسبت چکم دا صحیح دے اس دا آیاتون چکم دی داغی دا پارا شان نزول وی زنی آیاتون دا سی دی چې خاص باعث پیښ شوه دی اداغي متعلق آیات چې کوم نه نازل شوه دي هغه چې کوم واقعي نازل هغه ته شان نزول وای د آیات دا رنګ له احادیثو کې شان ورود د احادیثو څنګه علم تفسیر دو قسمه دي روایت التفسیر او درایت التفسیر نو علم حدیث هم دو قسمه دي روایت الحدیث او درایت الحدیث روایت الحدیث کې د احادیث متون بیانېږي باسندا او په درایت الحدیث کې اصول د حدیث بیانېږي لکه نزهت النظر شو شاید چدینو نخبت الفکر شو نور په اصول حدیث کې کم کتابونه دي هغه ته وایي درایت الحدیث هغه کې د حدیثو د پاره اصول او قوانین دا بیانېږي نو څنګه دا تفسیر دا حدیث دو قسمه شي علم درایت التفسیر او روایت التفسیر دغه سي دا علم حدیث هم دو قسمه دي روایت الحدیث او چې کوم دی درایت الحدیث
دا دواړه فن دا هر یو فن چې کوم دی دا دوه حصے دي. اوس دا تفسیر چې کوم دی دا غي ضرورت هم دا معلوم شو چې تفسیر ته ضرورت دی چې کله خلق په خپل رائے تفسیر کوي نو تفسیر برائے مسله چې کوم دا یو مسله ده چې پرائے به تفسیر نه کوي. حدیث کې راغلی دي من فسر القرآن برائے فاصاب فقد اخطا. څوک تفسیر د قرآن پرائے باندې کوي انو بس د حق ته ورسېدم خبره ټیکو خطا د خطا دی لکه دې د پاره سماخذ چې کوم دی دانشته دی نو په خپل رائے باندې به تفسیر چې کوم دی دا نه کوي هغې د پاره به خامخا تا سره ماخذ وي. بعضې خلق وایي موږ کله دا قرآن مولانو پسې کو کله په پیرانو پسې کو کله په شیخانو پسې کو کله په لیډرانو پسې کو. هغې خپل اختیار دی چې چا پسې کوي نو هغې پسې کوي په خپل زمي باندې چې کوم دی هغه لګیا دي. قرآن پاک چې کوم دی د هغې که ترجمه ده که د هغې تفسیر دی دا به هم په هغه منقول باندې په نقل باندې کېږي. حرم محترم کې ځینې ملګري انو ما موږ ترجمه شروع کړو نو ترجمه ما شروع کړه یو شیعه راغی نو موږ سره کېناستو ما نه پوهېږم چې دا شیعه دی نو ما ته وایي چې صادر ما غړولی و نو اول خو ما ته وایي چې انت تفسر القرآن نو میں انا اترجم القرآن. بیا ما ته وایي چې الصلاة علی الرسول بغیر جائز په دې باندې مونږ ما ته ناجائز دی. میں بأي دلیل ما ته بالحدیث میں الحدیث فی کتبکم ام فی کتب الصحاح وفی کتبنا میں کتبکم مملوءۃ من الکذب والافتراء. تاسو کتابونه د دروغو نه ډک دي. سخت غصه شو بیا پورا عربی نه ورته نو ماتی چې فارسی میدانی میں اندک اندک میدانم بیا را سر په فارسی خبرې شو ماتی بر اشیاء خوردنی و پوشیدنی نماز جائز نیست. میں امام بخاری باب نقد کردہ باب الصلاۃ علی الثياب کے طور میں گوئی کہ بر اشیاء خوردنی و پوشیدنی نماز جائز نیست. میں وظیفہ شما چیست تسکار گئے ماتی من مبلغ شیاستم زد شیعگان مبلغ اد شیعگان لوی مبلغ ماتی بھی فردا کجا ہستی سباب کم دے میں جائے ما معلوم نیست زما زے میں معلوم نہ دے زما خبرتن من استاذن منم تب چکم دے نو بیا مالا مازغ خوری میں زما زے معلوم نہ دے زدا ستلم زمزم خسے او شیو نو شیگان تی چاپیر دی نو ٹھیک ان ابراہیم کان شیعیا ابراہیم علیہ السلام شیعو لما خو قسمت ہے بت جگڑا پیخیدل نو زول رال من موت کیف قلت و ابراہیم کان شیعیا میں بأي دلیل وان من شیعته الى ابراہیم ما حرفت القرآن شيعتك لإبراهيم هذا إذن شيعة. ما الشيعة المذكورة في القرآن المراد من الشيعة المتعارفة ما نعم ما الشيعة كلهم جهنميون شيعان طول جهنميان دي صخصش ما تين بأي دليل ما تغيات ثم نحن ثم من كل فرق أيما أشد على الرحمن عتيا ثم انه اولى بالذين اولى بهم سليا قلت لي هر دل برو باسم کم جهنم تعلق دل ته خوشیه ذکر راغ جهنم نه پار لای زری ما په دې لاس کې سوار قلبك حارا ویډه دې ګرم شو امریوتی عجیب جواب ورکا مهلا جواب عنده میں گرمی کم بنا خبری در سره کوما او چې کم دینو غاربوم دی او بلاد دارمو گرم دی ډیر اسباب به ګرمه موجود دي نو ګرمي کم بنا دا هغه مې ګوره دی افترا ته ګوره دروغ ته چې
د قرآن نه دا ثابت ابراهیم علیہ السلام څنګه په مسلکو ارڅو خدان له مرګري چې کوم دی دا ګوري کنه ان ابراهیم کان شیعیا. دا اس قرآن پاک چې کوم دی داغی تعریف دی د قرآن پاک موضوع دا د قرآن پاک غایه ده. تعریف د قرآن خو بتاسو اصول کی ویلی چې دا قرآن چې کم دی دا منقول دی مکتوب فی المصاحف دی او منقول لیلانا نقلا متواترا بلا شبہات. دا د قرآن پاک تعریف ذکر قرآن کے تواتر دا شرط آحاد قرات مشترے شواذ پکشترے خو متواتر قرتون چی دی نو آغا و دی و قاریان دی او د هر قاری دو شاگردان راویان دی نو سوار لس راویان شو او و چکم دی قاریان شو. تا تا د خپل مذهب امام قاری معلوم دے سوک دے خیرت کے د چا په مذهب روانی ہے د چا په روایت روانی ہے. عاصم سے داغه قرت ته او د حفظ سے روایت ته نو موږ په قرت کې په روایت د حفظ سے او په قرت د عاصم سے پاغي باندې موږ چې کوم دې دا روانو ایو معنا د علی حسب حروف دام دا چې قران په قراتو باندې دا چې کوم دې دا نازل شوی دی. دا منقول د مونږ ته نقلا متواترا بلا شبهات. د قرآن موضوع کې د علماء اختلاف دی. سو کې د قرآن موضوع چې د توحید دی ځکه که قرآن کې امثال دي که قصص دي دا د توحید د تایید د پاره او دلایل خو خود د توحید د پاره دي. سو کې چې موضوع د قرآن پاک تکمیل د انسانیت دی د دوړ میں کې ستضاد نشتا بے توحید تکمیل د انسانیت نه را دي او په توحید سره تکمیل د انسانیت را دي. او توحید بیا ګوره 15 حرف دی تا دا وو دے حا دا یہ دا او دال دے ہر یو رمز دے التو رمز الا التدبر فی آیات اللہ تا رمز دے تدبر ته د خدای په آیاتونو کې د خدای د قدرت په علامو کې اسمان تو ګورا ځمکه تو ګورا جهان تو ګورا ځان تو ګورا وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد. ہر چیز کی علامه د الله د قدرت په دې دلالت کوي چې خدای واحد دا شریک دی. دا تدبر دی فی آیات الله ځمکه تو ګورا اسمان تو ګورا جهان تو ګورا. ځکه علماوی که سړی په غرونو کې لوی شو د دین تبلیغ ته نه رسېده د الله په وجود د الله په وحدانیت دی مکلف دی. ځکه د توحید مسله چې کوم دا یو عقلي مسله ده. لو مثل الله رسولا ولم ينزل كتابا لبعثنا في معرفة الخالق بعقولهم. که خدای پیغمبر نه وی لېږلی بالفرد کتاب نه وی نازل کړی په خلق و معرفت د خالق تعقلون مانے واجب گر انبیاء ہم نامدی نے شرع بودی در جہان برخلق ہم واجب شدی ایمان بخالق مقتدر. کہ پیغمبران نوے لے گلے شرع نوے راغلے بخال ایمان بخال مقتدر بانے واجب جان تبے کرتے ہے چو چیزی خود بخود چیزی نہ شد ہے چ آخر خود بخود تیغی نہ شد شے پخپل نشے کیگی اس پر پخپل نتیہ کیگی لوار لبیوڑی سرکائی بھئی ٹکائی بھئی تیرئی بھئی علبتی نتیج جوڑی برگی در اقسان سب در نظری ہوشیار ہر ورقی دفتری معرفتی کردگار شنی اونی داغی ہر پانا دالان مرجولوی دفتر دے وہ دو شار سڑی پر نظر کی دو قمقل نظر کی نہ اگر صد باب حکمت پیش نادان تو خوانی آیدش بادی سے درگوز سل باب قمقل تا اولولا وہ بادی کیا رسی
ابن مبارک سے یو وخت کې روانو یو زلمی دی ګړي سره وی خدای منی بشک ویل څه دلیل دی وی دا زما دا ګړي دلیل دی کنه وی څنګه دلیل دی وی زه د دې ګړو راعي ما شپونیم ساتون کې ما زینبی فکر شم نو ټول تار پتار شي څوک ګو خوا منډه څوک بل خوا منډه دا دومره نظام د دنیا د آخرت د بقا د ځمکې د اسمان دا چې باقی د خودی د پاره چلون کې شته کنه ډېر ښه دلیل دی وی خوی نو خدای سه مثال لري یو خدای بیچونه بیچګون دی داغه سه مثال دی د دې سه د دې نو ما دا غړي دلیل دی زه دې غړو مالکم د دې شکل ته ګورا ما ته ګورا د دې لاس خپوتا د ما ته د دې سر ته د ما ته دی غوګونو د ما ته یو شي کې ما سره مشابهت نشته نو خدای خو حکم الحاکم دی داغه په مخلوق سره مماثلتي هغه ډېر خوشاله چې شکر خدایا تا خپل بندګانو ته پړونو کې داسې دلایل چولې چې عقلي طور سره چې د الله وجود د الله وحدانیت دا معلومي دا رمز تدبر تا فی آیات الله ان فی خلق السماوات والارض واختلاف النهار لا يتل الالباب ربنا ما افتح باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ورپسې وو دي او رمز الى الوفاء بميثاق الله وہ رمز د وفات په میثاق الله باندې عالم زر کې الله وعد الست بربکم زستاس رب موکنیمت طول یو جوابانی ویلی قالوا بلا انت ربنا تزمون ربی فکل من کفر کفر بعد الایمان سو کفر کی پس ایمان اول ایمان راوړې دے بیا دا غینه پس کوم دے دا کفر کی وی عالم زر کې الله دی کې عقل واچو د خطاب قابل کړل علامه طب مستقل کتاب کړی دی او العهود او چې دینو دا العهود الالهیه دا کوم ځای دا سلوي څه شوی دی دی کې عقل د کوم ځای نو دا يرولې دی سم مصلحت په دې غستو کې دا مختلف سوالونه کوي دا غي بیا جوابونه کوي وادي نعمان یو کنده دی وی التک دا شو دا د اسلام د شانه پانداده سرو مېګو قد انسانیو شکل ورکوټاله د مېګي عمرو الله په عقل واچو د خطاب قابل کړ او ته الست بربکم دا ولی مونږ ته یاد نه دی او دې کې حکمت سو حکمت دو چې اتمام حجت په دی باندې تاسو باندې انکارونه کوي دا ير ولی شو وې د باندې اطوار مختلفه رالل بلا ضمانت تیر شولا سبق چې ثبوته سړې پری دي نو بس کتاب یاد کړی آتے نه ير شنو قران یاد یاته نه ير شي خچیر شنو حجت څنګه قائم شبیا وې دا پیغمبران الله لګلی دي ایو ته داغي آداش ورکړي دي چې تاسو دل بلا انت ربنا ویلی دي علماء ورته تبلیغ کوي پیغمبرانو ته تبلیغ کړي دي دا وفاد بمیثاق الله دا الله په میثاق باندې به وفا کوي ورپسې کوم د حادا الحو رمز الى حفاظت امانات الله حرم ده حفاظت د خدای د امانتونو ته دا سترګستا امانت ته بی ځای به نه چلے دا جب د امانت ته دا پوز د امانت ته دا غوګونه د امانت ته دا لاس د امانت ته دا خپې د امانت دي ټول اندامونه امانت دي د دې به حفاظت کوي ناجیز کتونه بسترګي ساتي د ناجیز نیمونه بلاس ساتي ناجیز اورادونه با چې کوم دی غوګونه ساتي ناجیز نیو بلاس ساتي ناجیز تونه با خپې چې کوم دی دا ساتي لب بندو چشم بندو گوش بند گر نبینی سیر حق برمن بخن ترگی بندی کا دا بدو کتونا اگونا بند کا دا بدو اوریدونا ونی که بدونا که دا حق را دیو نلی دا شما پور خنداو کا شما لی غلط مشورہ کولا دا ورپسی یادا الیو رمزن الى الیقین بعهود اللہ یہ رمز دے یقین تا دخدے پوادو بانی دیکھم وادی کری دی دا مومنان سر جنت کافران دا دوزخ نور کم عهود الہی راغلی دی دا غیبان دی مت یقین ساتی کہ دا با اللہ پورا کئی اللہ مخالفت دا ان اللہ خلف المیعاد دے دوا دین مخالفت دی اخیر دال دے الدال رمز الى الدیانت فی احکام اللہ دال رمز دے
دیانت ته د خدای په احکامو کې د خدای په احکامو کې با د دیانت نه کار اخلي ای کې به خیانت نه کوي نقصان به نه کوي قرآن کې به تحریف نه کوي نه نظمن او نه معنن نظمی تعریف خو الله حفاظت وعده کړی دا او باج خلق پای کې نظمی تحریف چې کوم دینا نشي کوله نو مانوي تحریف پاګه کې کوي دیو جنا د آیات تفسیر چې ته خپل رائے باندې کوي د خپل مقصد د لکه غشیه چې کوم د قرآن آیات او دلیل دې د پاره چې ابراهيم عليه السلام نن مرګرو دغه رائے باندې تفسیر کول دا چې کوم نه ناجایز دي نو د خدای په احکامو کې با ته د دیانت نکار اخلي تحریف معنوي بنه کوي تحریف نظمی چې کوم دی دا بنه کوي دا پنځه خبرې شولې دا د توحید چې کوم دی هغه د لفظ د توحید داغی چې کوم دی دا رموز شو باقی توحید معنا خو باب تفعیل د نسبت تب انتصاب د پار راضی باب تفعیل د مطاوعت د پار راضی باب تفعیل د چې کوم دینو دا تدریج د پار راضی خدای ټول منزه دی د خدای توحید په تدریج نه دراغله د خدای وحدانیت د چا په توحید باندې نه بنا کسوب نسبت تو وحدانیت تو کې کون کی خدای واحد لا شریک دی دل تمانار توحید انتصاب دی نسبت الوحدانیت الی اللہ تعالی نسبت وحدانیت اللہ تعالی چې خدای واحد لا شریک دی شریک ذاتا نلری صفتا نلری عبادتا نلری امرا نلری حکما نلری دغه معنا د توحید دا او د دې مقابل بیا شرک دی نو شرک د پزات کې شرک په صفاتو کې شرک په عبادت کې شرک په امر کې شرک کم دینو په حکم کې څنګه چې انواع د پار د توحید دي دغه سي انواع د پار چې کوم دی دا د شرک دي لکه دا دنیا چې کوم دا مجموعه الازداد دا شاه سیف الباری شرح بخاری کې لیکلی او حدیث په ذیل کې الدنیا مجموعه الازداد دنیا د زیدونو مجموعه ده په دې کې زید سيزونه موجود دي عدل پکشته ظلم پکشته اسلام پکشته کفر پکشته توحید پکشته شرک پکشته حلال پکشته حرام پکشته رنا پکشته تیار پکشته سنت پکشته بدعت پکشته علم پکشته جهل پکشته بذات تمل اشیاء اشیاء چې معلومی په خپل ازداد باندې هغه باندې چې کوم دا معلومیږي نو سرنګلا توحید د پاره ست چې کوم دغه شرک دی نو څنګه توحید اقسام دي دغه چې د شرک چې کوم دی داغه اقسام دي نو موضوع د قران پاک یا توحید شو یا تکمیل د انسانیت شو او د دې غایې چې کوم دا حاصل د سعادت د دارینو دي د دوه جهانو نیک بختی حاصل شي قران باندې عقیده ولري په قران باندې عمل ولري نو بیا چې کوم د استاب سعادت د دارینو دا نصیب شي گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن کدی مسلمانے جن غواړي بغیر د قرآن مسلمانے جن دا ممکن نه دی دا کې دی نشي ز قرآن پیش خود آئی نه آویز دیگر گونگشتی از خیش بگره د قرآن ځان ته رند کا تو قرآن پاینه کې ځان وګورا ته بلشان شوی د ځان نه وتختا ترازوی بن اعمال خضرا قیامت ته پیشین را برنګ په اعمال ته تلکیدا او په خواني قیامتونه راپورته کا چې سلف صالحینو کم قیامتونه په دنیا کې راپورته کړو کوم د اسلام د پاره مجاهدی د اسلام د پاره کوششونه د اسلام د پاره مهنتونه د چکم دې دا کړیو دا د قران پاک هغه موضوع معلومه شو او داغه تعریف معلوم شو او داغه غایه معلومه شو او د سلوک مسائل دي قران پاک نه داغه استنباط هم د سلوک د مسائلو کیږي دا لومړی سوره فاتحه چې ورته وای دې کې پنځه مسلې د سلوک علما بیانې یو سالک چې په لار روانيږي د اول چې کم دی ضرورت ځان سره د توخه اوګت سفر دی لار کې د خوراک تنظیم نشتا نو دا سبدان سره به توخه
څنګه چې دنیا کې د توخې ضرورت دی د آخرت د توخې د پاره هم ضرورت دی. ابن ادم سے هغه نه چا تپو د بادشاہ و په یو وجه حکومت پرې خود چاته تپوس کړو تاولی حکومت پرې خود او تدری خبرو کړي سفر دراز دیدم عمر آزادنا قبر تاریک دیدم ومرا او چې کم دینو قبر تاریک دیدم ومرامو نسنا قاضی عدل دی مرا شاهد دا وګت سفر توخه میزان توخه جوړوم تیار قبر مرګره رام میزان لرام مرګره جوړوم عادل قاضی مولیدو شاند شاهد جوړوم نیک عمل د آخرت دلاره توخه ده نیک عمل تیار قبر رڼا ده نیک عمل د قبر تنهای مرګره ده نیک عمل الله سره کوم دی دا قاضی دی نو الته کې ضرورت چې کوم دی د توخی وی د دنیا هم توخه ده او د آخرت تپارم چې کوم دی دا توخه ده. هغه عربي شاعر ویلی کنه اذا انت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت ممن تزودا ندمت على اكون كمثله وانك لم تزود كما كان زودا. وې دوه تنه مسافران روان دي یو ځان سره تو خواغستا او رال اوږي شو دمه خوري یو خپل غوټه را پرانستا پل تو شدان را پرانستو خوراکي دابل دغه شو ته ګوري د ما سره هم د تنظیم خو ما بم دا کړو د قص اخرت کې بم سړې په دې سوچ کی چردا وخت معلوم الله را کړو عمر را کړو طاقت را کړو حواس را کړو عقل را کړو کتابونه لیږلیو او مبالغان را لیږلیو ما ولې دا چې کوم دې تو خاندان نه تیارولا نو اول کوشش د توخې دی. بیا دویم نمبر د لارې طلب دی چې سړی او زه تجي نو ګوري چې لار به خطره دا به خطره لاري پاغي باندې لار شم خطرناک لار باندې لار نشم. بل بیا دې طلب کوي د نیکو مرګرو بل د سورلې طلب کوي ځان له مرکب ګوري یو ځای لري دی موټر به ګوري لارای به ګوري هوایي جهاز به ګوري بل د نیکو مرګرو مرګرتیا ده بل د غلطو مرګرو د مرګرتیا نه ځان ساتي. دا پنځه خبرې دي دې سوره فاتحه کې دي پنځو ته اشاره ده. ایاک نعبدو دا عبادت کې دې زاده دراه دي د آخرت تلاره توخه ده د آخرت سفر بیره توخې نه غوسیږي ورپسې مرکب د سورلی د ایاک نستعين خاصتان امداد غواړو بغیر د الله د امداد نه نسره عبادت کول شي نسره ترجمه کول شي نه بل کار کول شي. د دې مثال د مرکب شو دا دو څه برابر شو یو توخه یو سورلی اوس لار دا د لارې طلب دی اهدنا الصراط المستقیم یا لم تنی غلاروخه دا د نی غلاري داغي چې کوم نینو اغا مطالبه شورا بیا په لارې کې د مرګرتیا د مرګرو کوشش ته چې نیک مرګري می مرګري صراط الذین انعمت علیهم دا چا لارته چې منتا انعام کړی یا سوق دی من النبیین والصدیقین والشهداء وحسن اولئک رفیقا دا خمرګری دي نبیین دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي دا نیک مرګري شو. د بدو مرګرو نه پناه ده غیر مغضوب علیهم ولا الضالین الخلار نه مو ساتي استاد غضب السحق الضالین گمراهان وی اینه مو ساتي. په دې رومنی صورت کې د سلوک پنځه مسلې ایت اشاره تراغه دا سزه پدم مولانا شفری سے بیان القرآن کے اور آقاجی بغدادی آلوسی روح البیان روح المعانی کے باقاعدہ سلوک مسائل کم آیات نے استنباط کی دا سلوک مسائل دا بیانی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. دعا کہ الذین اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مخکې څو خبرې ضروری دا بیان شوې. اوس دا د قرآن پاک سورتونو کې دي د دې خلاصیم بیانېږي، موضوعات بیانېږي. دام سنوي خبره نه ده. حضرت عمر رضی الله عنه هغه یو شورا مقرر کړی و د اکابر صحابه او چې کله با اهم مسله پیښ شو نو تپوس به کوما قولکم یا اهل الرای، تاسو په دې خبره کې سره دا اې درای خوندانو. د دغه شورا پارکانو کې حضرت عبداللہ ابن عباس تعالی عنہما هغه هم د عمر کې کم نبی کریم اسلام چې دنیا نه سفر کو د سوار لسو کالو. د شورا په اراکینو کې عبداللہ عباس سے عمر سے مقرر کړو. ځینې صحابه عمر سے ابتدا ګیله وکړه چې دا کشر دی ته مشرانو کې کېنئ، د دومره خو زمونږ زامن دي. حضرت عمر سے دغه موقع کې سونویل سو وخت پس بیا دی جمع کړل او د سورې نصر تپوس ته وکړو. رت د الله د نصرت د فتح په دین اسلام کې د ډلې ډلې داخلي دو چاول الله او رسول عالم او خدای رسول عالم دی. حضرت ابن عباس نے تپوسو کو هغه تل چې په دې کې اشارت ته قرب اجل د نبی کریم علیه السلام ته چې د نبی کریم علیه السلام اجل چې کوم دی دا نږدې دی. ځکه نبی کریم علیه السلام لېږلی شو د پاره د دین د تکمیل او دین پوره شو. دین معلومیږي چې نبی اسلام به د دنیا نه سفر کوي. اذا تم شیء بدا نقصه، کله شی پوره شو نو کې بارورو کمې راځي. حضرت عمر سے بویلو ها کذا رأیی زمام دغرائی دا اورتے اویل ما اعلم منها الا ما تعلمو، زنیم عالم د دې صورتنا مگر هغه چې ته په عالمي زما استارای ودا. دا صورت کله نازل شو صحابه کرام خو خوشاله شو چې بشارت ته د فتح د نصرت او دین اسلام کې د ډلې ډلې داخلي دو د خلقو. حضرت ابوبکر صاحب له جړاور لسترګو نه اوخ کې لاړل. خلق وګوره دی شیخ تا دا د خوشاله مقدا دی جاړي. رسو پتہ لګی دا چاہتے ابوبکر سے وہ بدی راز بانی پویو. عمر سے ذکر ویلی دی وکان ابو بکرین اعلمنا، ابو بکر سے پمن کے لئے عالمو اغا پا دی خبر بانی پویو دی راز بانی اغا پویو. دا دی وجنا اسم دا سورہ نصر موضوع چو بیانیگی خلاصے بیانیگی نو بیان د انتقال پر ملال د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دغه صورت خلاصہ بیان. دیو جن مفسرین چې کوم دي مخکنو مفسرینو د دې زیات اهتمام نه دی کړي، رستنو مفسرینو بیا دغه زیات اهتمام کړي.
دارنګ لا د دې سورتونو یو بل سره ربط او د دې رکوعات یو بل سره ربط د دې متقدمینو زیات اهتمام نه دی کړی. تفسیری جلالین والا زی پزی چت یو زی دوا د ربط ذکر کړی دی، لیکن عام طور سره مفسرین د دغه ربط ذکر دا نه دی کړی. رستنو بیا د دې اهتمام کړی دی، کتابونه پکې کړي دي او ربط الآیات والصور نور د دې امثال کتابونه پکې شوي دي. اوس دا سورتونه چې دي د دې دا نومونه توقیفي دي. توقیفي دا معنی چې موقوف دي تر سما پورې. کوم نوم احادیثو کې دا غي ذکر راغله دي نو هغه نوم د هغې صورت لپاره ایښودل شوی دی. دا ړومبنۍ صورت چې کوم دی دې ته سورة الفاتحه وایي او سورة فاتحة الکتاب ورته وایي. دا صورت په اعتبار د حجمی سره ړومبنۍ صورت دی او په اعتبار د نزول دی پنځم صورت دی. سورہ مدثر نرستو نازل شوه دی، هغه څلورم سورتو او دا چې کوم دی نو پنځم سورت. مخکې معلومه شوه چې ترتیب د جمع د قرآن په ترتیب د نزول نه دی. ترتیب نزولی جدا دی او ترتیب جمعی جدا دی. ترتیب نزولی کما وفی لوح الرحمن، دا څنګه په لوح د رحمان کې دی اغا ترتیب د نزول دی. دا سورہ فاتحہ چې کوم دا دی ته فاتحة الکتاب وایي، ځکه چې دی سره فتح د کتاب راغلی ده. قرآن پاک شروع افتتاح دا په دې سورہ فاتحہ باندې شوي دي، ځکه دی ته سورة الفاتحہ وایي. دیتا سورة الحمد وایي، ځکه دی کې د الله د حمد ذکر دی، د الله د ثنا ذکر دی. نو ټول سورت اونامول شي په نوم د سورة الحمد سره، تسمیه د کل شو په اسم د جز سره. دیتا سورة الشکر وایي، ذکر دی کہ حمد ذکر شے دے پا مقابل دے انعاماتو کی. رب العالمین دے، الرحمن الرحیم دے، صراط الذین انعمت علیہم دے، دا طول دا اللہ انعامات دی. اور چکل حمد پا مقابل دے نعمت کی ذکر شی نو دا د حمد او د شکر ماده اجتماعی ده. دا حمد هم دی او دا شکر هم دی. لکه د حمد او د شکر په منځ کې عموم خصوص من مجه دی. حمد چې کوم دی هغې کې تعمیم دی د متعلق او تخصیص ته د مورد. حمد باغی چې په لسان سره او که مقابله د نعمت کی ویو کنی نو مورد خاص شو چې لسان دی او متعلق عام شو که هغه مقابله د نعمت کی ویو کنی نو. او شکر چې دی تعظیم المنعم لکونه منعما سواء کان باللسان او بالجنان او بالارکان. دا تعظیم د منعم دے د وجه د کون د منعم نه منعم، کپ لسانی کپ جنانی کپ ارکانی. تو پدی کے راغے تخصیص د متعلق
او چې کم دی نو تعمیم د مورد د دې چې کم دی هغه خاص جبه شو، مورد د دې عام شو، که لسانی که جنانی که ارکانی، او متعلق چې کوم دی به خاص من نعمتن چې د نعمت په وجه نو چې کله دواړه خاصی جمعي چې کم دی نو هغه صفات کمالی او اظهاری او هم مقابله د نعمت کی دا ماده د اجتماع شو، دې ته حمد مو او شکر مو، او چې کله په لسان سره حمدی مقابله د نعمت کې نه، دا حمد دی شکر نه دی. او چې کله تعظیم فعلی وي یا تعظیم جنانی وي، تعظیم د ارکان وي، نو دا شکر او مقابله د نعمت کی وي، نو دا شکر دی او حمد دی. نو چې خاصتین جمع شي، خاصه د حمد او د شکر، چې تخصیص ته مورد دی او تخصیص ته متعلق دی، نو پدې کې ماده د اجتماع شو چې دیو خاصی د بل نه، یو بوی بل بنی، حمد بی شکر بنی، شکر بی حمد بنی، او دل تراغله په مقابل د انعاماتو کې، نو دا شکر شو او حمد شو، ځکه دې ته سورۃ الشکر وایي. دی صورت تا سورۃ الشفاء وایي، ځکه چې دې کې شفا دا حدیث کې راغلی دی، فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. فاتحة الكتاب کې دا شفا دا د هر بیماری د پاره، او دې ته سورۃ شافیہ وایي. شافیہ معنا خو شفا ورکون کې، شفا ورکون کې خو الله دے، خدا سبب د شفا دے. دغه سے اسباب ته نسبت قرآن پاک کې، احادیثو کې، محاورات د عربو کې، بلکہ په هر محاوره کې دا سے اسباب ته نسبت چې کوم دے دا راغلی دی. کتب القلم، قلم لیکل وکړل، قلم خو لیکل نه کوي، لیکل خو کاتب کوي، خدا سبب د لیکلو دی. اشاب الصغیر و افنى الكبیر کر الغدات عمر العشی. ورکوټی لا بزوان کا بوډا کا ځوان لرا تیرې دل د سباګانو بیګاګان. دا ځوانول بوډا کول فنا کول دا خدا الله کار دی، خودل ته نسبت زمانه ته وشو. اشاب الصغیر و افنى الكبیر کر غدات عمر العشی. دارنگ لا قرآن پاک کم قیامت متعلق ویلی دیزا وقت الواقع تو دا واقع چه واقع شی نو التا اللہ دیولی خافدت رافعت، دا کا تکون کے دا پر تکون کے دا سوک بختکی سوک بپر تکی کتاو پر تکون کے خلا دے، خو نسبت چکم دی دی دغت صورت تاوشو او دی روز دا قیامت تاوشو. دغه سی محاورات دا عربو کے قرآن کے ابراہیم صاحب متعلق فرمی رب انہن ادلن کثیرا من الناس. خدای دی بوتانو ډیر خلک گمراہ کړي، بوتانو خو نه دي گمراہ کړي، خو بوتان سبب د گمراهۍ دی، ذکر دا نسبت ته رب انہن ادلن کثیرا من الناس. دارنگا حدیث کے راغلی دی ان الماحی الذي يمحو الله بي الكفر. زمحو کون کے ماں اگر محو کون کے کہ اللہ پما سر کفر محو کرے. حضور ځان ته ماحی الکفر ہوئے، دا کفر نلوے بلا بلشتے کہ ما فی الکفر شنو ماحی البلا شا. نو کدی مانا کہ درود تاج کی نسبت دا فی البلا والوبا شنو دی کہ کم شرک را گئے، وی دا شرکی درود دے.
څوک ورته دا مهم د شرک دی د فکون کې د بلا د وباخ الله تعالی دی دلته محو کون کې الله تعالی دی نسبت نبی اسلام ځانته وکړه گمراه کون کې بوتان ندی او ابراهیم اسلام نسبت ته گمراه کولو بوتانو ته وکړه پورته کون کې ښکته کون کې دا قیامت ورځ خو نه ده دلته نسبت ته پورته کولو د ښکته کولو دی قیامت ورځې ته وشو داسې نسبتونه مجازي دا ټول محاوراتو کې راغلي دي نو هغه باندې انکار صحیح نه دی او بیا خاص کر دالون دیوبند نه فتوا راغوښتې ده د راولپنډۍ کې د صرافانو بازار نه او سړي ته نه فتوا راوته ده د دې درود تاج متعلق چې ځینې علما وایي چې دا مهم د شرک دی یا شرک دی ځینې وایي نه دا ښه دی ایو را باقاعده جواب ورکړی دی چې صورت دا درود تاج ویل جایز دي دا نه شرک دی نه مهم د پار د شرک دی دا بیا مسله ده چې کم معصور درود وي نو هغې کې خود ثواب چې کم دی نو دا زیات دی دی وجې نه دې صورت ته سوره شافیه وایي او دې ته سورۃ الشفا وایي د نبی کریم علیہ السلام صحابه کرام سفر په دوران کې یو کلی سره دیرا چولې وه د خوراک وخت راغی دې سره انتظام نو د هغې نه خوراک وغوښته هغوی ورنکړو اتفاقا د کلي مشر پکې زهري شیمار لړم وچیچو دی علاج معالجه وکړ خو کامیاب نشو استادانو ته ضرورت پیښ شو راله تپوس کی حلفی کم راقن تاسو کې دمګرشته زنګ یو مشر سے چلے دے مونږ علاج وکړو خو کامیاب نشو یو تن ورته چاو مال دم راځي خو ما انا براقن حتى تجعلوا لي جعلا زده مچون کې نیما چې مال مسعودیت نه مقرر کړي هغه حدیث کې راغلی دي چې دی ول د ګډو یورما دا شت ک 30 شاتن سم مضبوطه شکرانه وا دیش ګډان سورہ فاتحه په ولستا زهر را کوس شو سړی داسې خلاص لکه د بند نه خلاص چر روانه کړ ګډان ول دا خو قرآن باندې چې کوم دی ګډان واغستې شو مونږ باندې سام نه تاسو کو اقرا القرآن لا تاخذوا به اقرا القرآن ولا تاكلوا به نبی سام ته چرال تاسو کو نبی سام تو فرمایل ان حق ما اخذتم عليه اجرا کتاب الله بهترین داغي تاسو په اجر غسه د خدای کتاب دی خلق په باطلو دمونو پیسې اخلي او چې کم دی نو تا په حق دم باندې واغستې د دې د خوشاله پرتوي اجعلوا لي معكم سهما مالم در سر په کیسه مقرر کړي علماوی چې دا د باب د مرواتو نه دی یو بندله چا څه شی ورک او بل مرګره دی او سره نو مروت دی چې قدیم ځان سره شریک اگر چې حق د دلې ورکړي دی خدا الهدایا مشترکه هدایا چې کوم ني دا مشترک شولی الله سے خپل مبشرات کوي چې ماتا خوب کے حضور سے شعرا کن و بکر سے منو چال ہدیا مشترکتن غلبی پکی سوار کن عمر سے ویدا مشترکتن غلبی مور کن کتا صدا سے انما سر دی فقیر سر ور سپاتی نشی بس اللہ ہدیا مشترکتن ټول لب چکم دے لگ لور کو یوزے کی میلاد شریف ہو شاہ منصور بابا خلیو بخینا غومو یو پیر سے مریدانو خټکی راوړو دن نه خوړل ځان لا اب خبر شون بیا غت کله وظیفه اجازه ورکولې دا اجازه امر ده د پیر سے فرق نه دي ځان لا به ګټ کې خوره خلکو ته خبر اخکار کړل
نو حضور فرمایل چې اجعلوا لي معكم سهما، مال در ترم بکی سا مقرر. ځنې خلق کوئی دا د حربیانو مالو پاره طریقې چې حاصلو، دا د حربیانو مال نو. امام بخاری عام محدثین باب ذکر کړي، باب اشتراط العدة للرقیہ، شرط کول د عدت تپاره د دم. د محدثینو ترجمه الباب دعوی داغي پزیل کې حدیث داغي دلیلی دینه معلوم چې دا غستل به تور اجرت د رقیو دا د حربیت په جنو چې دا د حربیانو چې کم دینو دا مال دیو جنا دم باندې اجرت غستل دا جایز دي او دا یو علاج د استشفاء ده. د قرآن د استشفاء لپاره اولستو نو بیا هغه باندې اجرت غستل جایز دي. دا حدیث د ابو داود کې راغلی دي، چولې ونیو ظلمي په زنجیرونو تړلو، یو صحابي له راوستو سارو مازیګر به سورې فاتحه په لوستله، درې چې پرشي فاستقاغ قیو کو کجروی کلبن لکور کوټي کترې کی داسې شی وغورځو، بس شفای بیا مون ته روشه ضرورت پرانسته شو. فاتوه مئة شاتم، سل گډانه ولا سیب ورکو، ادا غنم مضبوطه شکرانه شو. په خواب ورکول 15 دمړي بیا 15 شو، بیا اوس غټ شکرانه 15 روپۍ دا 15 روپۍ چې کم دی دا ورکي، هغه له سل گډان ورکو. ما ځکه ستاسو خدمت کې عرض کوو چې په دم باندې اجرت غستل دا جایز دي، منع نه دي. باقی دی سال ثواب د پاره قرآن پاک لوستل پاغي باندې اجرت ناجایز دي، ځکه قاری په خپل د ثواب نه محروم شو نو بل سور کوي. خو که بلا شرط اجرت خودی تو تعین ور سره کې دونه بلولم دونه براکای دغه اجرت ای کې موجر معلومی، مستاجر معلومی، عمل معلومی، اجرت معلومی. کدی یو شي کی جهالت راشي بیا خو جاره فاسده ده. دا فقها محدثین د اجرت او د صله فرق بیانوي، یو صله ده یو اجرت ده. ځینې سيزونو کې اجرت منه او صله پکې جایز دي. ترمذی کې حدیث راغلی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیع د مزامینو د ملاقیحو نه منع فرمایلی، غواغوی ته ورکوي، شنډا میخې ته ورکوي، پیسې پې اخلي، ورته 10 روپۍ به راکوي، 50 روپۍ به راکوي، دا شرعاً منع ده. که دا بیا د مقدور التسلیم نه ده، د په قدرت کې دا نشته، حلو حاصلیږي که نه حاصلیږي، هغه ته فایده ملاویږي که نه ملاویږي. نو ثابت تپوس کې چې انا لنکرمو، موږ له اعزازن اکرامن څه شی راکړي بلا شرط، حضور داغي اجازت ورکړي دي. دین فقها معلومي چې د اجرت او د صله په منځ کې فرق. قرآن پاک کې الله د موسی علیہ السلام او د شعیب علیہ السلام واقعه ذکر کړی ده چې شعیب علیہ السلام لونو ته موسی سام ګډیو بکړلې، د ټیم نه وختي لاړلې، پلار ته تپوسو کو چې دا ولې یو ته دغه سو ځوانو مولا دا ګډیو بکړلې، هغه دې راوغړې ایو ور په سراغ لاله سام توي ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، زما پلار تا بلی دې د پات تعالی د دې شکایت اجر درکې. موسی سامي چې موږ داسې اهل بیت یو چې موږ د خدای لپاره عمل وکړو نه باندې موږ اجرت نه اخلو. بیا هم را روان چې اوږده واقعه ده، خو چې راغې او شعیب علیہ السلام له خوراک راوړو، وی زیریږم چې دا د ما د عمل اجرت نه وي، داستان اجرت نه دی، دا زموږ طریقه ده، ضیافت سنت ابراهیمی دی. دغه خوراکو که به طور اجرتو نه نه خوړو،
اچ به تور سله شنو بیا هغه چې کوم دی دا اوخو عمرو بن سلمہ یو ورکوټ صحابیو وای منګ یو بستی وا کله خلق برابانه تیری دل بیا براتل ما به تاسو کو چې دا څه چل دی وداله پیغمبر لګل دی او سورتونه په نازلېږي او ای قران آیاتونه به ولستل زما حافظه خوا زما سینه پوری بهون خطر زما باغیات شو چې کله اتم کا د ادمانی مکه فتح شو نهم کال بیا سن وفودو از خود بخلق وفدونه راتل او اسلام کې بداخلي دل یتم دین الله افواجا زما پلارم د قوم نمائنده او مشرو اغه لاړ خپل قوم اسلام پیش کو نبی سامتو چې صلو فی وقت قضا فی وقت قضا فلانی وقت کې پنځه وخت ته خول منځونه کوي ولی امکم اقرأکم چې کم در کې لوی قاری وي هغه د تاسو د پاره موږ کې ابستاسو ایمان دی وی چې تلاش وشنو زمانه په کې لوی قاری نو ما ته سورتونه یاد شوي ډېر زه امام کړم عامر سموي زور کوټه ما نو کمیس میں لګ لاندو نو کله ما بدن ښکارې دبا نو دې محلي بلی نه زنانه راغلی وا او بو به دلته نوړي دې قوم له پیغور ورک الله تستروا عنا استقارئکم خپل قاری موږ نه پټاوي نه تاسو له شرم نه درځي امام به پردي دي چې امام چې دینو داغي جامه ما خراب نو قوم په بدکاری ویا دا څنګه قوم دی خپل امام کوشش چې کوم دی دا نه کوي پټکه خنه دی جامع خنه دی صادر خنه دی هغه ورته وایي چې تاسو موږ نه د خپل قاری پټاوي نه امر سلمہ وایي چې دوی مال چنده وکړه فاشتروا لي قميصا نو مال یو قمیص واغست فما فر بشن فرحي بذلك القميص په یو شو دومره نوم هلکه په دې قمیص چې خوشاله اوس په دغه زمانه کې فقرا نورم ډیرو دي جامو ضرورت به وو امر سلمہ د دې امامو او زنانو له پیغور ورک نو هغه د پاره دا واغسته حالانکه حجت خود په امامت باندې وخت کې کوم دی دا منو دیو جن دینوم دا معلومه شولا چې د سلی او د اجرت په مېل کې کوم دی نو دا فرق دی دا شډیر شواهد د دې د پاره دا موجود دي هغه دینو کې اجرت چې کوم دی دا ناروا وي او سله چې کوم دانو دا جایز اگر چې متأخرینو فتوا خدا دا چې په امامت باندې تعلیم د قرآن باندې اذان باندې دی علم دین په کتابونو خودلو باندې اجرت اغستل چې کوم دي دا جایز دي ځکه چې د دب ضروریاتي بال بچبل لري خوراک سکاک بغواړي ضرورت د زندګۍ بغواړي اجرت په ناجایز وي نو بس د دین صد باب براش په دې وجه باندې متأخرینو دا فتوا دا چې تعلیم د قرآن باندې تعلیم د حدیثو باندې تعلیم د کتابونو د دین باندې په اذان باندې په تبلیغ باندې دی باندې اجرت غستل چې کوم نینو دا جایز دي ما ځکه دا ویل چې دا سورہ فاتحه دوړو صحابو لوستي او په باندې او الله دوړو مریضانو ته شفا ورکړي وا ځکه دې ته سورۃ الشفا وایي او دې ته سورہ شافیہ وایي دې ته سورۃ الکافیہ وایي ځکه کافیہ معنی کفایت کنندہ سورۃ کافیۃ او دا سورت د ټولو مضامینو د قرآن د پاره کافی دی بس د قرآن څومره مضامین چې دي اجمالاً په سوره فاتحه کې ذکر دي دې ته سوره وافیہ وایي ځکه دا وفا کوونکې دا سورت په مضامینو د قرآن پاک باندې څنګه طالبانو چې کافیہ کافی استباقی درد سر شافیہ شافی استباقی درد سر
نحو د پارا کافیه کافی دا نور درد سر دے په صرف کې شافیه شافی دا نور چې کم نه نو دا درد سر دے ندی تزک سورہ کافیه وای چې دا کفایت کون کې دا په مقاصد د قرآن باندې ځکه قرآن پاک کې د الله د صفات او ذکر شته د اعتقادیات پکې شته دي دلت رب العالمین الرحمن الرحیم دا پکې راځي د دنیا ذکر پکې شته دنیاوی خبرې دنیاوی ضرورت الرحمن کې غیته اشارت شته د آخرت ذکر پکې شته دي الرحیم کې غیته اشارت شته مالک یوم الدین کې غیته اشارت شته د عبادت ذکر پکې شته دي یا کنابودو کې غیته اشارت شته د امداد او د عون صورتونه پکې شته دي یا کنستعين کې غیته اشارت شته د صحیح لارې د غلط لارې د هغه تفریقه پکې شته دي صراط المستقیم کې غیته اشارت شته د مقبولین او د مردودین ذکر پکې شته دي نو پانام علیهم دې کې مقبولین شو غیر مغضوب علیهم ولا الضالین دې کې مردودین شو چې د قران څومره مقاصد دي اجمالاً په سورہ فاتحه کې دا موجود دي ځکه دې سورۃ سورہ کافیہ او سورہ وافیہ دا ورته دا وفاقون کې دا سورۃ په مقاصد د قرآن باندې څنګه په کتابونو کې چې په سر کې سرنامه کې حمد ذکر کیږي او اشارات په کې غفن تا مقاطرہ چې ناغه تدی برات الاستحلال وای هغه خطبه په خطبو کې خګړل شي دام د قرآن خطبه ده د قرآن ابتدا ده د قرآن دی باشه ده د قرآن سرنامه ده دې کې امدا سے ذکر د خبره چې د قرآن ټول مضامینو ته په اشاره راغې دام یو قسم برات الاستحلال داغه قبیله نشو دا صورت کوم ده دیتا سورۃ الرقیوم وای لکه چې دا دم ده مخکې دعا کې د دم به درته ذکر کړي دیتا سورۃ الرقیوم وای دا د دم سورۃ قبل دم نه درځي بس سورہ فاتحه ور باندې لولا دا سورہ شافیہ دا سورۃ الشفاء دیتا سورۃ التعلیم المسألہ وای ذکر دی کې الله بندگانو ته د سوال طریقه خي د سوال چل ورته خي اذا سألتموني واذا دعوتموني فقولوا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین چې کله مانه سوال کوي کله مانه دعا غواړي نو اول زما حمد ثنا وای بسم الله وای او حمد ثنا وای زما دیو جنا د دعا د آداب نه دادا چې حمد بای صلات بای اين پس په دعا غواړي حدیث کې راغلی دي چوبنده موږ کو صحابي او بیا مون نه پس دعا کوله هغه په دعا کې چې اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا دے پمارا ہمو کے مہان سامیوں کے پبلی چیمہ گئے داغ خیال دو چې د خدای د رحم مثال جو ډوډۍ دی یا یو سیب دانه ده